موږ ډېره په خواشیني سره کوو، هغه دا چې د چمن د ډیسي د طرفه یو خط جاري سوی دی. موږ به خط نه ورته ووایو، خطګۍ به ورته ووایو، چې د افغانستان ورونه دوی نوم د مهاجرو باندې ایښی دی، موږ یې ورونه بولو، چې دا به در پلانکي تاریخه پورې د پاکستان څخه کډه کوي او ځي به افغانستان ته. موږ د ټولو څه مخکې په شدید الفاظو باندې د دې خطګي دا غندنه کوو او دا وایو چې د نن څخه تقریبا 43 44 45 کاله مخکې چې کله د افغانستان کشاله پیښه شوله، د دې وطن خلکو او افغانانو ورونو ته جګر خلاص کړي، دروازې ورته خلاص کړي، غول یې ورته وسپارله، د خپل کور کمرې ورته خلاص کړي. یعنې زه ډېر کم ولم، زما پره نه په یادېږي چې کله دا د افغانستان مسله راله، زموږ کور خپله زموږ کور سم نیمه یې موږ خلاص کړئ، په نیمو کې موږ اوسېدو، په نیمو کې زموږ ورونه افغانان کې اوسېدل. دا اوس داسې نه دی چې سندیان پنجابیان وله ولاړه یا پنجابیان پښتنو وله ولاړه، دا خپل د اکا زامن راله، د خپل د اکا زامنو په کورو کې دغه وکړي، کډې واچولې، بیا پر هغه سربیره باندې 45 کاله تیر سوي دي. ته اوس دغه سوی ول چې جنګ سوړ سو، نیلی تود سو، هغه څنګه خبره وه؟ اوس د امریکې په اشاره باندې موږ دا ټوله د امریکې سازش بولو. امریکا غواړي چې پښتون قوم محصوره کړي، در په دره کړي او دغه لارې سر ځینې ورک کړي او په آخر کې سره وهم جنګوي. دغه د سیمې خاردار دا کرګېړن خط کش سوی دی، دا زموږ پر دغه ځیګره کش سوی دی. اوس پر دغه ځیګره که ما څوک نیمه کړي نو زه ژوندی پاتې کېدی شم؟ دا زموږ پر ځیګره دا کرګېړنه کرښه تېره سوې ده. دا دې تېره کله، لیکن انشاءالله العزیز که زموږ په وطن کې د دې خارې بچي ژوندي وله، په دې سازش کې به تا کامیابه نه کړي چې ته به دا دوه سره جنګوې. هغه یو په پښتو کې ویلي ول، یو دې مړی اوسئ، څه دې لا نور تاوان هم د کوره اوس. دونې دښمني سړی د چا سره کوي؟ ته ورسره ولاړېږې 40 کاله بعد افغان مهاجر، د افغان مهاجر نه دی، افغان ورونه ورته ووایه. مهاجر هغه دی سړی پردي وطن له ولاړ شي، دا زموږ خپل وطن دی، هېڅ فرق دلته نشته، نه دلته افغان نه مهاجر شته نه انصار شته، دا ګرده د یوه کور انسانان دي. یو کور دی ګیټ یې په چمن کې هم را خلاصېږي، په افغانستان کې هم خلاصېږي. نو اوس ته دې ته څه شوایه؟ انصار ورته وایه که مهاجر ورته وایه؟ زموږ یې درې سره مشترکې دي، زموږ زندګي ګرده سره اخښلې بخښلې ده، ښېښې وو، دوستي وو، قرابتونه. ته په تنخوا باندې د امریکې دپاره کار کوي، زموږ سره چونکې اوس هغه موضوع نه ده، نوښت دونې شته، پر دې باندې به موږ پوره تفصیل کړی وای چې دا ټول کړه وړه چې روان دي اوس د خندقه چې راونیسې در سیمې خارداره پورې. بیا اوس دغه خطونه چې دوی شایع کوي، د دې یو مقصد دی چې د هغه غاړې خلک د دې غاړې خلک سره وجنګېږي، دی په مابین کې قرار خپلې تنخواوې وړي، کور په ساتي او موږ سره وجنګوي. موږ نه جنګ سره کوو، موږ سره ورونه یو، موږ نه د جنګ در اوسه پورې سوچ لا سره کړی دی. ها، سازشي خلک به خامخا یي، هغه ته دې الله هدایت وکړي. ما مخکې اعلان کړی دی چې زموږ د وطن خلک که ښه دي که بد دي، زموږ لاسونه ورته پورته دي، موږ د وطن والا سره مجلس نه. ها، که زموږ پر نامه د حکومت څوک نماینده دی و هغه ته موږ په ډاګه دا خبره کوو چې ستا دا خبره موږ ردوو، موږ یې نه منو. دا ټول وطن سره یو موټی یو آواز دی چې ډیسي نه چې بیخي هغه د اسلام آباد افسران دلته راولېله، دا کار انشاءالله نسي کوی. ستې څنګه خوښه ده؟ دغه سیمه خوښه ده؟ که د چا خوښه ده هغه دې لاس پورته کړي. ماشاءالله
دا ټوله ورونه دي دا دي وګورئ بیا به سبا نفله پسې ګرځو. حاجي تا څه وایي؟ دغسې ګوره په موږ کې داسې جذباتي یا دا خو نو دا میدان ته به ګورو که چیرې پر سپینه سره ودرېدو دا پورته لاس به بیا په ښه راځي. دغه دی انشاءالله موږ ورونه یو 40 کاله نه د 400 کالو څخه موږ دلته یو ځای سره اوسېږو. دا ستا لیکه چې تا کش کړې تا د چا په مشوره کش کړه چې نن سیمې خاردار نو دې کې به موږ دغه کېږو. نن زموږ موضوع چې ده هغه د موضوع خو وله پرون ما خبره د لمانځه متعلق وکړه لیکن ما ته مخصن یو خبره بیا په ذهن کې راوګرځېدله چې سړی لمونځ کوي او مور و پلار ځې ناراضي نو دا لمونځ خو هم پیدا نه کوي. نو ما دا دغه وکړ چې د مور و د پلار پر حق به نن خبره کوو. دا ځوانان به د زړه په غوږو دا اوري. زه یوه خبره د ځانه نه درته کوم د قرآن و د حدیث په رڼا کې درته کوم. د مور و د پلار پر موږ باندې کم حق دی. که موږ په دې حق نسو پوه بیا زموږ لمونځ فایده نه لري. هغه شاعر وایي وایي مور و پلار درنه خفه دي ته جنت غواړې. مور و پلار درنه خفه دي ته جنت غواړې. حج خو د کعبې نه بغیر نه کېږي. و ته چې حج کوې چې کعبې له نسې ولاړ حج صحیح کېږي. جنت چې مور و پلار ټکټ نه کړي در دعا نه ده دا ټکټ دی دا دعا چې مور و پلار یې نه کړي در چې قبلې سروۍ کې د جنت خوشبویي پر تا حرامه ده. د ښه در غوږو تېره کړئ. عمل نه عمل د هر چا خپل کار دی. دا و موږ ته الله ویلي دي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. دا نه زما خبره ده نه د ده خبره ده نه د ده خبره د الله خبره ده. د 1900 کاله مخکې موږ ته رالیږلې. که زه ځوان یم که 20 کروړه مې ګټلي دي که کلی ګرده راسه بیریږي لیکن مور و پلار د دې قاطع څه وباسه. مور و پلار هغه هستي ده چې ستا حیثیت د دوی په مخ کې د حلال سوي چرګ دی. چرګ چې حلال کې بیا وزر غورځولی سي پښې غورځولی سي. د مور و د پلار په مخ کې چې هر رقم یې مور پلار چې هر رقم یې. اوس یو سړی وایي ما پلار خوش دی نو څه خوشک دی؟ ستا پلار ستا په وجه خوشي سوی دی چې ته یې ودغه ځای ته رارسولې تودې و ترخې پر ځان تېرولې خوشک سو. د مور څخه خو خوشک نه پیدا. یو سړی به وایي د مور متعلق زه خبره نسم کوی چې از ما مور خوشکه د مور کعبه ده سر په خلاصولو د هغه متعلق زه خبره نه چې هره خبره موږ کوو موږ په مور پلار ملامت یو. په دې باره کې زه یوه خبره ته کوم. یو هلک رالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي چې زما پلار زه په تور مخ ګټم چې راځم زما د پلار میلمانه دي پلانکی مې قریب دي پیسې ورستولي پلانکی مې خیش دی مسکین دی پیسې ورستولي زه ګټم دی بازي په خبره پوه شوست. دا شکایت یې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي واستویل ورسه د سپین پلار راوبول. حال چې ورغلی هغه ورته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ما څه به کوي؟ ویل ستا زوی راغلی دی پلانکی زوی نو شکایت یې کړی دی ستا. نو دی چې راولاړ سو ډېر یې زړه درد وکړي. د زوی شکایت پلار نسی برداشت شوی. دا خبره به زه درته وکړم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت کړی دی نو ده په ذهن کې یو څه اشعار جوړ کړه. دا شعر دا پیدا لري چې ته ډېره اوږده خبره په لنډ وخت کې کولی سي. لکه اوس چې ما دا خبره درته وکړه چې مور و پلار درنه خفه دي ته جنت غواړې حج خو د کعبې نه بغیر نه کېږي. سیده ګردو سر په خلاصو چې مور و پلار ناراضه جنت حرام دی. بیا نو دوی څه اشعار جوړ کړه. د عرب په اشعارو کې ډېر ماهره ول چې کله رالی د ده د راتګ څه مخکې الله رب العزت جبرائیل علیه السلام ته وویل چې ته ورسه و محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې دغه سړی چې راشي د دې مجلس څه مخکې و ده ته د اشعار راته ووایه. نبی علیه السلام چې دی رالی کښېناستی ول هغه اشعار اول راته ووایه. ده ورته ویل یا رسول الله مخکې به مې یقین و یا به نه
نو چې ته د الله نبی نن مې پوره یقین سو ځکه چې کم شعر زما په دماغ کې دی زما ژبې در اوسه نه دی ویلی زما غوږ در اوسه نه دی اورېدلی او ته په خبر سوې نو خو د دې دا مطلب دی چې جبرائیل علیه السلام و تا ته دغه راوړی دی دا حال یې دله راوړی دی نو لهذا هغه اشعار خو په عربي اشعار دي زموږ خلک په عربي نه پوهېږي دلته و یو حاجي تللی و په مکه شریف کې 2 عرب سره وخشمېدل نو په عربي یو بل ته بد دورت سره وای دی ورلی په مابینځ کې لاس پورته کې ول امین امین هغه باره جنګ پرې شو و ده ته ویل ته موږ سره جنګ یې موږ سره جنګېږو ته وه امین دول ولاکه ما خو زموږ په علاقه کې چې ملایان دغه کلمې وایي موږ امین باندې وایو د جلدواوي سره کوي نو زموږ خلک په عربي نه پوهېږي په پښتو کې زه ترجمه درته کوم د زړه په غوږو دې ځوانان واوري که هر چا نه واورېدي پر سر به درېږي د ده به په 20 کروړه زړه شي په موټر بې زړه شي په یو 5 انډیوالانو بې زړه شي په کور والا بې زړه شي په خپل اولاد بې زړه شي دا ګرده به اوبه ځینې وړې تنې تنها به پاتې شي که د مور د پلار شرا په پسې سوله ډېر احتیاط به موږ کوو در ده روژې نه دی دا اوس چې موږ روژه نیولې ده در دې د مور پلار خدمت فرض دی در ده لمانځه فرض دی هغه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که مور یا پلار غږ در وکړي ته پر لمانځه ولاړ وې لمونځ پرېږده ورته وکړه څه وکړم نو در دغه فرض دی اوس دا د ده پلار هغه اشعار چې جوړ کړي دي په هغه کې اوله خبره دا ورته کړې ده چې ما و تا ته په کشنوالي باندې ستا شیدې راوړلې مثلا ستا د غذا کوشش مې کاوی او چې ته ځوان سوې ځوانۍ ته نږدې سوې ستا دپاره ما ګټه کوله وړه و غنم مې راوړله ته مې په پاللې په هغه باندې ما د یو ځای څه د بل ځای څه ګټې کولې ته مې کشنۍ په رالویولې په دا وخت کې ته هېڅ هم نه وې ما دا ګرده ستا سره کوله او په کومه شپه چې به دویمه خبره اوله خبره تېره سوه یعنی چې ستا د پالنې دپاره ما کوشش کاوی ملا مې چغې کوله بوجونه مې پورته کوله خولې مې پر ځان توولې وینه مې توله یو څه مې ګټله راوړله ستا په خوله کې مې در اچوله ته ډېر لکه د مرغۍ چیچۍ داسې وې هېڅ دې نه سو کولی ستا د لویدښت دپاره ما دا خواري پر ځان وړلې دا یوه خبره دویمه خبره چې په کومه شپه به ته ناجوړه سولې نو په هغه شپه باندې زه و ستا مور په دواړه ناقراره سو ته به ناجوړه وې موږ به درته ناست ستا خوب به نه و زموږ خوب به م نه و زموږ خوب ستا په خوب پورې تړلی و زموږ خواري ستا په نس پورې تړلی ول دغه 2 شیان دي مطلب ستا د ناجوړۍ په شپه به پر موږ باندې خوب بیا حرام و موږ به ټوله شپه درته وویله چې زوی مې دا ناقراره دی او بل درېیمه خبره بیا به ما و ستا مور دواړه چې ته به ناجوړې وې دردونه به دې وله خوب به دې نه کېدی ستا خو په یاد نه دي زما و ستا د مور د دواړو د سترګو به پر پر اوښکې رایله وې مور به دې ژړله چې زوی مې الله را سوان اخي زوی مې په تکلیف دی او ما به مو د سره ژړله او پاته سو څلورمه خبره دا په شعر کې ورته کړې ده چې زه به همیشه به مې دا فکر کاوی چې که پر تا چیرې یو بوج رالی زه به ځان و مخته کوم ځان به وژدم خو تا به بچاوم تی به دا مناظر ډېر لیدلي چې پر زوی کله بوج راسي پلار ځان و مخته کړي مور باندې وغوړېږي په دا چمن کې یوه واقع زما په یاد یو پلار و نشهیي و زوی ته 200 روپۍ ورکړي ول ورسه دا د نشې شان د دکانو سره راوړه هغه چې ولاړې هغه دکاندار ورته ویلي دا په 400 دي تا 200 راخیست نو هغه هلک رالی دا پلار یې خماري و په دا وخت کې د نشې بل کیفیت باره پر د هلک کښېښولې دا کوچنی هلک دی پر د هلک باندې مور وغوړېدله چې وغوړېده پلار یې ولاړې کلاشینکوف یې راواخیستې ځای پر ځای مور ضربه کړه په شهادت یې ورسول مور و مرګ ته ځان ورکړي لیکن پر زوی باندې یوه چپلاخه نه وه پیرزو زما یو واقع په یاد په چین کې یو بلډینګ ونړېدی دا لوی لوی ډبرې ولې
نو دوی دا ډبرې پورته کولې، د یوه ډبره 2 ورځې بعد پورته کړه، چې پورته که یو زنانه ده یو ماشوم دی، دا در لاندې د دواړه ژوندي دي. نو هسپتال یې ژر ورسول چې درمشینانو وویسته، روغ رمې دي. فقط د دې زنانو دا 10 ګوتې 10 سره زخمي دي پر دا سرو باندې. بره ډاکټرانو پوښتنه ځینې وکړله چې ستا دا ګوتې ولې زخمي دي؟ دې ورته ویل یوه ورځ یوه شپه خو زما په تۍ کښتۍ د مخ ادب شیدې وې، ما هغه ورکولې وه ده. بیا چې شیدې ختم سولې ده به وژړل، د ده ژړا په ما نه برداشېدله، نو ما به دا ګوته ورته پرې کړله، د دا ګوته مې په خوله کې ورکړه، د بدن وینې به ده راسه جوشلې. بیا به دی په موړ سو، بیا به بل وخت چې بیا وژړل، بیا به م دا بله ګوته پرې کړه، بیا به م دا په خوله کې ورکړه. نو ما ویل چې ده راساته زما په بدن کې وینه یي، دی به ژوندی، زما څه ځان یېر. او بله واقع زما په یاد ده، په لاهور کې الکواندې میلې له راغلي ده، د سارا الکواندې یو هلک د عمه کور دلته دی، په لاهور کې دی. باره پیسې خلاص سوي دي، نو الکواندې دوی نه سوچ یې نه دی. باره ویل دا یو ورته ویل چې زما د عمه کره به ولاړ شو، د پیسو ځای ما ته را معلوم دی. نو سار چاقوګانې هم راخیستې دي، هغه سړی د عمه میړه یې نسته. سار د اذان پر ټیم ورته راغلي دي، دروازه یې ټکولې ده. عمه ورته ویل چې څوک یې؟ ده ورته ویل زه یم، یعنې خو د ورور زوی دی. باره دروازه ور خلاصه کړې ده، خوبه ده چې دا دروازه برته وتړه، دا نه ده په خبره چې د ده سره نور مالکان ورسره دي. نو عمه چې ولاړه دی پسې ورله، باره و دې ته ویل د تجرۍ کیلي راکړه، دې د تجرۍ کیلي نه ورکولې. دی بیا وروسته دا اقرار کاوه، دا په اخبار کې ډېر غټ بیانونه و، تصویرونه یې راله، ډېر وخت مخکې خبره. نو دی ویله چې موږ 4 کسان و دې ته جوړېدلي وو، په یوه پړه به م 4 چاقوګان وواله دا زنانه. ول په دغه حال کې دې دا نه ویله چې یا ما مه وایي یا پلانکی، ول ما ول دا نارې مه وایي، په دا بله کمره کې زما بچیان دي، هغه د خوبه را کښېننې. یعنې پر مور 4 ډاکوګان 4 وارې کوي د چاقو، هغه برداشي، لیکن د دوی غږ هغه کښتیانو ته ورسول نه غواړي، چې هغه فقط د خوب و. دغسې د مور د پلار دی الله پر امتحان نه برابروي، د زوی دپاره ځان په اور لوله پوله څکي، داسې بې وسوځي خو زوی به بچاو کړي. نو دی 4مه خبره دا ورته کوي، وایي چې کله بیا ته راپورته سولې، لږ ځوان سوې، ما ته در لاس ونیولې، نن پر دې در، سبا پر هغه دکان، سبا پر هغه مارکیټ، په کاروبار دې ولت کړم. په دې کې زما یو فکر و، دا پلار وایي هغه فکر دا ول چې نن زه پر ځواني یم، زما په اډو کې جوش ته، ته کمزوری یې، نو سبا داسې وخت راځي چې زه به کمزوری سم، ته به ځوان یې. نن ته زما در سایه لاندې کښېنه، سبا به ستا در سایه لاندې زه کښېنم. نو د دې دپاره ما په تا دنیا وپېژندله، ته مې بوتې، ګردې جاندارۍ مې په تا وکړې. لکه دا اوس هر پلار کوشش دا کوي چې زوی پیروانه کړي، په زوی باندې یو څوک وپېژني، په زوی باندې یو کاروبار یې زده کړي. دا د هر ځوان تجربه سته. نو لیکن نن چې کله خبره و دې ځای ته ورسېدله چې ته ځوان سوې، زه سپینږیری سولم، ته سایهداره درخته سولې، زه کمزوری سولم. ما په هغه وخت کې چې ستا سره دا هر څه کوله، شپې مې د سره وهلې، ژړله مې د سره، او ستا دپاره مې خوب قضا کاوی، ستا دپاره مې د رزق د ګټلو کوشش کاوی. ما در ننه پر دا 2 شونډانو ستا شکایت به چاته نه دی کړی چې 3 زامن دي، 5 زامن دي، دا را باندې تاوان دي، دا نو زه څنګه وپالم؟ پر یو سر به ما تی پاللاست. نن چې تی سایهداره درخته سولې او ستا وسایه ته باید زه کښېنم، نو ته ولاړې د 2 جهانو سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته دې زما شکایت وکړي، دومره غټ انسان ته. نو ته بې وفایه، خوند یې نسته، ولاړې. نو دغه اشعار دی وایي، 8مه خبره وایي چې نبي علیه السلام ته دا اشعار ما ویله، وایي چې سترګې مې راپورته کړې، د نبي علیه السلام در سترګو مبارکو اوښکې را روانې دي. وایي د پلارو د زوی په دې داستان باندې چې فکر راواړوي، در سترګو اوښکې رالي. او بیا دا وویله، و خپل زوی ته وویله، دا زما و زوی ته وویله، 3 ګشتې ورته وویله، او در دا ګریوانه یې ونیاوی،
نبی علیه السلام را ولاړ شو د خشمسه و دا زوی ته در ګریوانه یې ونیو راکشه کړي ویل ته ستا مال دواړه ستا د پلار یاست یعنې ته خو د مال خبرې کوې د نن وروسته ته هم ستا مال هم دواړه ستا د پلار یاست کوم په بازار کې دې خرڅولی دې سي او که دې په دغه کې اچوي په پیټۍ کې دې کلپولی دې سي که دې په چپلاخه وي په چپلاخه دې والی سي پیسې څه شته ته اوس پر دې باندې را روان یې د آینده دپاره چې بیا ماله رانسي او په روایت کې دا راځي ور نبي علیه السلام و د هلک ته وویل دا ځوان ته چې د دې بعده بیا ته په ما ځان نه وینې زما پر تا سترګې نه رونیږي تا پلار دومره زهیر کوي پلار دې په زړه وژړاوئ لهذا د مور و د پلار و دغه حق ته که چیرې موږ متوجه سو که مور ویله چې داسې ده ورته پرون لا داسې ده دغه د کور والا مجلسونه نه دي چې کور والا دې جلا په دغه کې خطا باسي چې ستا مور پر ما دومره ظلم کوي بس دا و دا ظلم سره پرېږده ته په مابینځ کې ځان مه راوله کور والا ته ووایه ورته پر غره مې ورسم که ورځم لیکن د مور خبره به ماته نه کوي ختم په یوه ورځ یې سر ورخلاص که ګرد عمر به د دې عذابه خلاص ته زه د مور سره نسم معلوموله که دې چیرې د ښکاره ظلم لیدی د الله سې غواړه وایه الله ته زموږ په کور کې داسې ماحول راولې چې موږ پر دا ژوند باندې خوند واخلو پاته سو مور ته ویل چې موره دا کوه موره دا مه کوه دا زموږ د وس کار نه دی موږ د مور زه خپلې مور اجاڼۍ ته موږ ته اوس هم حاجي صاحب دی هم اجاڼۍ دی یعنې هم پلار دی هم مور دی نو زه اکثر ورته وایم موږ ته حلال چرګان یو چې کومه خوا مې وړې او زه چې ورسم زموږ د کور هر پر دا خبرې اوري بلکې زموږ اجاڼۍ ما ته وایي زه ستا بیان په پابندي سره اورم زه چې ورسم زه هم پر پښو مچوم هم پر لاسو دا ډېر کوشش کوي زه ورته یا پر پښو پر لاسو چې دا وایي دا خبره څنګه وم پرون لا دغسې وه زموږ حاجي صاحب دی په دې مدرسه کې زر طالبان زموږ سره یې د کاله زر طالبان پر یو سر یې زه ولاړم پر بل سر یې حاجي صاحب ولاړم زر طالبان موږ درله اړوله زه و دې ناست ګردې مجمع ته چیلنج ورکوم چې په لسو په شل کاله د یو سړی دا ثابته کړي که طالبان یې کم لایان چې موږ در باندې رالو ستا و د حاجي صاحب خوش کول دومره خلک موږ درله کراسوله نو په دې کې به لږ خبرې راتلې 100 خبرې د یوې ورځې راتلې چې حاجي صاحب ویل داسې ده مرحوم ما ورته پرون لا دغسې ده پلار سره سړی نه معلوموي نن د هغه په ښو زه پوهېږم چې ما د پلار سره لار وړې ده نن یې الله ما ته بدله راکړي په دې دنیا کې په آخرت خو لا پر خپل ځای ده د یو تابعي کیسه درته کوم حضرت اویس قرني ډېر مشهوره د کبارو تابعینو څخه دی دی د نبي علیه السلام په زمانه کې دا یوه خبره ته تی لږ فکر وکړي بیا ماښام هم سوچ باندې وکړي د نبي علیه السلام په زمانه کې دی ژوندی ولو دی د قرن دی د یمن پیدا سوی په فلسطین کې دی بیا یمن ته راغلی دی دا قرني چې وده ته ویل کېږي دا دی د قرن دی په دا ځای کې دی خبر سو چې نبي علیه السلام دی د وخت نبی دی خلک کلمه باندې وایي د یمن څخه کلمه باندې وویله لیکن نبی علیه السلام سره در مرګ در وخته پورې دید نه دی سوی حالانکه که اوس ما ورته ولی موږ به 100 واره نبی علیه السلام ته تللي وای چې څنګه نبی علیه السلام زه پرېږدم وجه دا وه چې د ده مور ضعیفه وله په سترګو ړنده وله د حجم نه کاوی د دې مور په خاطر د نبی علیه السلام ملاقات لم در پای نه دی تللی د مور په خاطر ولکه زه ملاقات له ولاړ سمه د ما سه د مور خدمت پاتې شي او نبی علیه السلام چې په دې خبر سو نبی علیه السلام د ده صفت وکړي غیبت یې نه دی کړی چې اویس قرني وګوره زه مسلمان سوی دی زما ملاقات ته نه دی راغلی حالانکه نبی علیه السلام یو حدیث مبارک دی وایي که څوک حج ته رالی زما زیارت ته نه رالی مدینې شریف ته دا نه دا 40 منځونه چې موږ په مدینه کې کو دا دغه حدیث پر بنیاد کو وایي که حج ته رالی زما زیارت له مدینې له نه رالی حالانکه مدینې له تګ د حج حصه نه ده حج ګرده په مکه کې کیږي
دا مدینې له چې موږ ځو صرف د یو حدیث په وجه ځو. نبی علیه السلام وایي چې حج ته څوک رالی زما ملاقات له نه رالی دغه له مسجد نبوي له روضې شریف ته وایي فقط جاپاني هغه زما سره بېوفایي وکړه. اجان اته شپې هلته تېروي چې دا بېوفایي په وفا بدله کړي. لیکن اویس قرني په یمن کې ناست دی، نه ورځي. نبی علیه السلام بد هم نه پوړي بلکې صفت یې کوي. وایي اویس قرني د مور خدمت کوي، پروا نه لري، نه تسره. نبی علیه السلام د دنیا څخه تشریف ویوړي، اویس قرني نه دی ورغلی، لیکن د مور و فضایلو ته اوس ګوري د خدمت څه د کړی. نبی علیه السلام و صحابه کرام ته وویل ولې یو سړی دی په یمن کې دی، په قرن کې دی، نوم یې اویس دی، د مور خادم دی. و صحابه ته دا وایو، ما او تا ته نه. صحابه هغه خلق دي چې الله رب العزت فرمایلی دی رضی الله عنهم ورضوا عنه. و دې ته وایي وایي زما باده که مې ده په ده پسې وګرځي پیدا کړي د ده څه دعا واخلي. یعنی و صحابه ته وایي دی تابع دی. صحابي و هغه ته وایي د نبي علیه السلام سره په ژوند کې دید سوی، ملاقات یې ورسره سوی. تابعي هغه ته وایي چې صحابي یې لیدلی، د ده درجه دویمه سوه که نه سوه د اویس قرني. لیکن نبی علیه السلام و صحابه ته وایي وایي اویس له ورسې دوا ځین واخلي. اوس په اویس کې نور څه شته؟ صرف د مور خدمت دی. د نبی علیه السلام ملاقات یې نه وکړي، پروا نه لري. زه ورته د مور سترګې راته وخیږي. دا د مور یو ارمان چې زما زوی په ښه شکل را روان صدقه یو مخ ته راته کښېني، مجلس را سره وکړي. زه چې راسم هغه ګریزي خو مشهوره وه چې ما راخیستې. زه کله کله دا وایم چې دا په تور ماښامو باندې په تورو کڅوړو کې چې کومې ګریزي دا زموږ ځوانان په بغل کې خپلې کمرې له تېروي، که دا د یوې شپې کڅوړې سمې درک کې ګردې ونیسې څو لوډه په ډکېږي په دې باندې. دا ګریزي خو مشهوره وه. ګریزي مې ما اخیستې ده سیده خپلې کمرې له ځم د مور ملاقات ته نه ځم. در دې غټه بدبختي زما په ذهن باندې چې څونه کتابونه ما کتلي دي، در دې غټه بدبختي ما ته په دنیا کې بله نه رامعلومېږي چې ته د کور والا دیدار کوې، د مور دیدار نه کوې. د مور مخ ته چې ته په محبت سره وګورې، پر دې باندې تا ته الله جنت درکوي. دا د جنت ټکټ دی که ته د مور مخ ته وګورې په محبت سره. زه دا نه کوم، زه ځم خپلې بیبي له. نو داسې خو زه نه سم ویلی چې دا بیبیانې ته د موږ څه پاته شي، ویل دا خو شرا ده، شرا موږ ګر څه نه کوو. لیکن الله دې موږ ته هدایت وکړي، دا زه ویلی شم. اوس اویس قرني د مور خدمت کوي، د نبي علیه السلام ملاقات له نه ولاړی، د صحابي د درجې سه ځان راکښته کوي، د تابعي ته پروا نه لري، ولې خو د مور خدمت کوي. نبي علیه السلام و صحابه ته وایي وایي اویس قرني له ورسې دوا ځین واخلي. و صحابه ته وایي. او یو روایت کې راځي چې خاص کر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او حضرت علي کرم الله وجهه ته نبی علیه السلام دا ویلي چې تی به ځئ اویس په پیدا کوئ، بیا به دوا ځین اخلئ. نو وایي کله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یمن فتح شو، دا بیت المقدس و شام و دا د په زمانه کې فتح شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه د نبی علیه السلام خبره په ذهن کې وله، باقاعده په اویس پسې وګرځېدی. په قرن کې اویس کم یو دی، په قرن کې اویس کم یو دی. تلی 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 بعضې روایت دا وایي چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه یې علیده په ده پسې لکړې ویسته ورسه اویس پیدا کړ. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اویس پیدا کړي. چې پیدا کړي ول امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ستا سره ملاقات کوي. اوس تی په دا کې ماښام لږ فکر وکړي چې دی څه کیسه لري اویس. زما او ستا رقم یو سړی و، د مور خدمت ته یې و دغه ځای ته ورساوه چې نبي علیه السلام د ده په باره کې وصیت کوي، امیر المؤمنین په ده پسې ګرځي. نو چې پیدا کړي نبي علیه السلام خپلې نښانۍ ورکړي ول، داسې به کت به یي، داسې رنګ به یي، دغسې به علامات پکښې کړي چې وکتې هغه علامې ټولې پکښې کړي. بهرول ته څوک یې؟ هغه ورته ویل زه اویس یم. ښه اویس ته یې؟ نبی علیه السلام ستا په باره کې موږ ته وصیت کړی چې موږ ته دعا وکړه. حضرت عمر د ده څه دعا غواړي. زه دا وایم که کم ځوان د مور او د پلار خادم و، په کار دا ده چې د محلې ملا د هغه څه دعا واخلي. که د مور خدمت یې کاوی
چې د محلي املا یا تبلیغي هغه د کور له ورشي و ده ته وایي چې ما ته دعا وکړه. د مور خدمت، د پلار خدمت دا ځکه ضروري دی چې اسلام موږ ته یو قانون یښي دی. اسلام زه نسم بدلولی. اسلام وایي جنت د مور د پښو لاندې دی، پلار یې د جنت دروازوان دی. ته چې اوس په دا ګیټ کې یو څوک ولاړ چې هغه دې نه پرېږدي ته راتللی سې دلته، او چې د چا دغه په کنټرول کې کلي یې د ده سره وي، او دا چې هغه تا ته کلي نه کړي درته دلته دا اوسېدلی سې بیا. نو جنت د مور د پښو لاندې دی، پلار یې دروازوان دی. موږ خطا وتلي یو په یو 15 لکه، په یو 20 لکه، په یو کور والا. دا کور والا به 15 کاله بعد ته جنتنګ یې بیا. زه دی نه وایم چې پر کور والا ظلم وکړه، زه وایم د مور او د پلار په مخ کې حیثیت مور کوه. په کمره کې خدای خبر، خدای دې وکړي چې هر څو حیثیت ورکوي. موږ دا ځوانانو ته غږ نه کوو. کنین ما کله کله دا فکر سي چې دا سپین ږیري سره راټول کړو، ګرد ته په مخ کې ماخستن ودرېږو، دا د دې غوټې ځین رابیلي کړو چې بیا وګوره چې ته کور والا له څو راوړي او مور له دې چیش راوړي. خو هغه بیخي بره به سړی لاس په نستوني پر هر غولي سره اخته وي. ګریزي خو نو ګریزر دی په اسانه و چاته نه ورکوي، خو ته یې لیدلي پر دا ګریزي باندې خلک په شهادت هم رسېدلي. لیکن دا به نه کوو. ګوره اویس قرني په ذهن کې پوخ وساته چې دی صحابیت یې پرېښوی، تابعي ته راواوښتې دومره غټه درجه که نن زما په وس کې راتللی چې زه صحابي جوړېدلی سم، زه به دا سر په لاس کې واخلم. لیکن د مور د خدمت په وجه پرېښو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و ده ته وایي ما ته دعا وکړه، ما ته نبي علیه السلام د ده څه دعا واخله. د دعا ورته وکړه، و امیر المؤمنین ته دعا وکړه. هغه په خپله د زمانې یو ملنګ دی او دومره غټ باچا دی چې پر 22 لکه کیلومتر ایریا باندې د باچي روانه ده. پر هغه علاقه اوس په درزنو ملکونه جوړ دي. 22 لکه دا دله عاجز ورلی ول ما ته دعا وکړه. ویس قرني دعا ورته وکړه. بیا هغه ورته وویله چې چیرې د اراده ده اوس څه کوې؟ ده ورته ویل عراق مې اراده ده، کوپې له ځم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خط راواخیستی، د عراق پر گورنر خط لیکي چې دا اویس تر روان دی، ښه استقبال یې وکړه، ښه ځای ور پیدا کړه، ښه تنخوا ورته مقرره کړه. دا د نبي علیه السلام انډیوال دی په غایبه. نبي علیه السلام به باقاعده د یمن خواته وکتله، ول زما د انډیوال د طرف پر ما باندې هوا را روانه ده. اوس اویس یې په څه شي انډیوال و؟ د مور د خدمت په وجه. نبي علیه السلام د خپل انډیوال بالی. ول دا دومره غټ سړی دی، احتیاط کوه. ده ورته ویل زه خط نه غواړم. هغه ول ولې؟ ول زه غواړم چې زه په عوامو کې په ګمنامي سره ژوند تیر کړم. دغه استقبال و، دا کلاشینکوف بردار خلک و، دا غټ غټ موټران و، دا غټې غټې بنګلې، دا زما په کار نه دي. زما بس دا د مور مې ده، دا زما خدمت دی، بس دا زما ټوله سرمایه ده. انو دی ولاړی. یو څو عمر بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د چا څه پوښتنه وکړه، ول عراق ته تللی وي؟ ول اویس قرني به دې نه یې لیدلی؟ ول ومې لیدی. ول په څه حال کې؟ ول هو هلته یو جګۍ درولې ده، دی د ملنګۍ، بس په دا کې ژوند کوي. حالانکه دلته امیر المؤمنین دته خط ورکاوی، سمه بنګله، سم اسان، سم ملازمین. نو ده ویل چې دا نه کوم. نو بیا په عراق کې و ده ته چا وویله چې زه به ستا بندوبست وکړم، حج ته به دې بوځم. ده ورته وویله چې حج خو پر ما فرض دی، لیکن د مور خدمت تر هغه ډېر فرض دی. زه 3 ساعته حج نسم کوی چې مور مې ژوندی. نو کتابونه لیکي وایي 3 ساعته حج نه دی کړی چې مور یې وفات سوله، بیا یې حج وکړي، غاړې خلاص کړي. نن د هر سړی اویس قرني په ماښام سوچ باندې وکړي، او دغه کوم واقع چې ما درته بیان کړ، د پلار پر یاد چې د کړی دی، نو دغه دی خپل مخ ته کښېږدي. ستاسو په مخ کې نن مختصرا د زکات یو مسله د ډېر مهمه ده، د ډېرو خلکو به په ذهن کې چې د حیوانانو سماسیه وه، لکه پر پسو باندې خپل زکات پر اوښانو خپل زکات، هغه به موږ وروسته وایو. د زکات نصاب چې دی
6 کال برای مکتب چې ما څومره کوشش وکړ د کراچي د لاهور د کوټې موږ ریټونه معلوم کړه نتیجه یې دا راووتله چې 1,94,450 نیمې روپۍ یعنې ته اوس 1,15,000 وبول که 1,15,000 روپۍ چا درلودې هغه صاحب د نصاب دی پر ده زکات کیږي چې و بل ته یې ورکړي د بله څه زکات نشي اخیستی لیکن په دې کې د ضرورت شان ځین وتلي دي اوس یو سړی د ټکسي موټر لري مثلا ټکسي موټر په څو به یې په 100 لکه به یې دا د کوچ پر 25 لکه په 25 لکه موټر دی لیکن دی د هغه سماسه وه په هغه دونې پیسې ګټي چې کور په ساتي د هغه سماسه وه 50,000 لا نه لري پر ده زکات نشته حالانکې دی 25 لکه لري ځکه دا شی پکې حساب نه دی په دې د ضرورت د شانو څه علاوه که د ده سره 1,04,000 400 نه 50 نیمې روپۍ ولې دی صاحب د نصاب دی دا د 2025 کال اوس به زه ورته ته مختصره ترتیب در وښیم دغه دی سره زر دی سپین زر دی مال د تجارت دی او نقدي پیسې دي دا 4 شان دي په دې کې به ته خپل د زکات فکر کوې که ستا سره فقط او فقط سره زر در سره ول بل هیڅ شی نه و در سره بیا 9.5 تولې د سرو زرو اوس د سرو زرو توله په څو د زه به ورته ته برای ما ماخستن در ډېره پورې دغستی د سهولت لپاره کوشش وکړي چې راوباسم د سرو زرو توله چې ده دا په 3,09,603 روپۍ ده اوس 9.5 تولې څو کېږي کم از کم 25-26 لکه روپۍ خو به کېږي که ستا سره صرف سره زر و پر دنیا بل شی دې نه درلودی بیا ستا نصاب چې دی هغه 25 لکه سم زیات کې پر تا زکات نشته 9.5 تولې سره زر وي او که 10 روپۍ نورې ورسره ګډې سوې یا یوه ګوتمۍ د سپینو زرو ورسره ګډه سوله بیا د سرو زرو حساب ختم سو په دغه یو ټکي م سر خلاص سو دغه د سرو زرو حساب هغه وخت کېږي چې ستا سره بل شی نه یې که بل شی در سره و بس د سرو زرو نصاب ختم سو بیا هغه 1,04,000 ته حساب کېږي نقدي پیسې به م 1,04,000 حساب یې او پاته سو دغه چې دی و د سپینو زرو توله چې ده دا په 3,323 روپۍ د پرون پر 6 تاریخه نن څو تاریخه دی 6 دا د 6 تاریخو ریټ دی د ګر پاکستان 3,323 روپۍ یوه توله یو خو دا 10 ګرامه دی 10 ګرامه نه شري توله چې ده هغه 11 ګرامه 6 ملي ګرامه شاوخوا جوړیږي نو د دې قیمت چې دی اوس دغه ته راواخه په 2.50 نیمې کې ووه د دې څه به 1,04,450 نه 50 نیمې روپۍ جوړیږي نو لہذا خلاصه د خبرې دا ده چې په پیسو به موږ حساب کوو که سره زر دی هلته بېږدو سپین زر دی هلته بېږدو مال د تجارت دی هلته بېږدو نقدي پیسې دي دا به ګرده سره یو ځای کوو که په د دې څه 1,04,000 جوړېدلې د ګردو څه بس پر ما زکات فرض دی زه به زکات ورکوم په 100 کې 2.5 روپۍ په لک کې 2.5 او د بل زکات بیا و ماته جایز نه دی 1,15,000 یا 4,000 دا په ځین کې ونسئ دا د 6 کال د زکات نصاب دی او پاته سو زکات چې دی هغه و اصولو ته نه ورکول کېږي اصول دا معنا زه و پلار ته نسم ورکوی و نیکه ته نسم ورکولی د نیکه و پلار ته نسم ورکولی دې ته اصول وایي و پرو ته نه ورکول کېږي زه و زوی ته نسم ورکوی و لمسي ته نسم ورکوی و لور ته نسم ورکوی د لور و زوی ته د لمسي ته نسم ورکولی دې ته اصول پرو ویل کېږي یعنی پر لوړ سر پر کښته لوړ څوک دي تېره وښیاست پلار و نیکه کښته څوک دی اولاد دا یو او دویم کور والا سړي ته نسي ورکوی سړی او کور والا ته نسي ورکوی د دې څه علاوه صاحب د نصاب ته نسي ورکولی د دې څه علاوه و غیر مسلم هندو ته نسي ورکوی نو څو شان سو ته یې ما سره حسابي اصول سو پرو سوله یا کور والا سوله او پاته سو صاحب د نصاب سو
چې یو سړی 1,15,000 لري او پاتې سو غیر مسلم سو، څو سوله؟ 5. د 50 سماسې اوس یو سړی پوښتنه کوي وایي زه خور ته زکات ورکولی سم که نه سم؟ که خور ستا سره په بیش نه وګډې بیش یې کړی وي زکات ورکولی سي، خالت یې ورکولی سي، عمت یې ورکولی سي. علی هذا القیاس بد دغه 5 په ذهن کې ونیسي و دې ته زکات نه سي ورکوی و نورو ټولو ته یې ورکولی سي. الله رب العزت دې پر کړو خبرو باندې د عمل توفیق راکړي او الله رب العزت دې د مور او د پلار په حق باندې موږ پوه کړي. زما دا خوښه ده چې نن ماښام د روژه بعد هر ځوان دې ورسې که مور ځین خوابه دی که ځین خوشحاله دی پر پښو پر لاسو دې مچ کړي، پلار که خوابه دی که خوشحاله دی پر پښو پر لاسو دې مچ کړي. د دې بعد دې احتیاط کوي، دغه د بدماشۍ ځایونه نه دي. دلته آیات کریمه زما سره وخت ختم سو، الله رب العزت وایي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وایي د دې په مخ کې وزر پر مځکه کږده. تسلیم مور پلار د بدماشۍ ځایونه نه دي چې مور پلار په مخه درله چې هر څو غټ یې بد لاسونه پر مځکه چې وازه تسلیم یم بس. او همیشه به دا دعا کوي وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیره. په خپلو پیسو کې پلرونه نیونې کوي، دومره پیسې ورکړي چې د زړه دعا درته ووځي، دعا درته وکړي. ستا په پیسې که ستا پلار مصرفوي که ستا مور مصرفوي په دې نه لږېږي. الله په خزانه کې ډېر څه سته. ته دا مه کوه چې پیسې و کور والا ته ورکوې په هغه پټې مور نه په خبره یې. مور د دوا ضرورت لري و تا ته نسي ویلی، ته چپه ورسته ګایېږي چې زه اوس وړه دله راوړم غوښې دله راوړم کستۍ دواوې دله راوړم. دا یوه خبره که دې وکړله ټول منځونه دې ختم شول، ټولې روژې دې ختم شول. زه د ځوانانو سره دغه یو په زړه کې پورته لاس نه په زړه کې یو اقرار ځین غواړم چې نن به موږ ورځو د خپل مور د خپل پلار سره به معافي اخلو د آینده دپاره. که پر مور او پر پلار راتلم زه به دا وایم چې زه هېڅ شی نه یم. نور دنیا ته به غر یې لیکن مور او پلار ته به هېڅ شی نه یې. د مور او د پلار هغه پخوا به دوی ویلي د کور بدماش موږ نه منو. دا د کورو بدماشان نه دي چې یو 100 لکه یې ګټلي دي اول یې دی پر پلار یې زده کوي. خواندې د دا 100 لکه روپو سره ورک سه الحمدلله.